علیکم نوی ویډیو سره تاسو هرکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ. ژوند په مزو کې به وئ. ډېر زیات ظلم شوی دی چې یو بل د 21 کالو شاه ډېر بېدلدۍ سره قتل شوی دی. په څه وجه قتل شوی دی؟ 21 کالو شاه زلمي ګناه څه وه او اخر چا قتل کو؟ دوستانو کو چې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان خبره وغواړئ، کوڅه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې، خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ته نشان څخه مخه وغواړئ چې زموږ یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې د 21 کالو شاه زلمی ډېر بېدلدۍ سره قتل شوی دی. په کومه طریقه قتل شوی د ده اخر ګناه څه وه؟ دوستانو د دې 21 کالو شاه زلمي نه سپینه ګناه نه توره ګناه، خو ډېر بېدلدۍ سره قتل کېږي او بیا د ده تپوس هېڅوک هم نه کوي، ولې چې دا یو غریبې کورنۍ سره تعلق ساتي. دا شاه زلمی په آرمي کې نوکر و. د دوی سره دښمني وه. د هغه دښمنۍ په وجه باندې به دا کور ته ډېر زیات کم راتلو. نو چې کله دا کور ته راغلی دی او نوکري یې ختمه شوې ده، د نوکري یې چوټیانې وې، نو ده ته څه پته وه چې زما په کور کې به زما لاش راځي. دوستانو دا چې کله کور ته تللی دی نو دا په لاره کې ډېر زیات بېدلدۍ سره قتل شوی دی او بیا د ده لاش لا تر اوسه پورې کور ته نه دی راغلی. هغه دښمندارو د ده لاش کم خوا یوړو، ده سره یې داسې څه طریقه وکړله چې دی دومره بېدلدۍ سره قتل کو چې د ده لاش لا تر اوسه پورې کور ته نه دی راغلی. نن اوومه اتمه ورځ ده چې دا زلمی ډېر بېدلدۍ سره قتل شوی دی، خو د دې شاه زلمي د لاش ته پته نه لګي. مور او پلار یې ډېر زیات جاري، وایي مونږ په خفګان کې شپږ ورځې روټۍ نه ده خوړلې، نه مو بس کړي دي، عزت هم څه نه کېږي، زړونه هم بند دي. مونږ وایو چې زمونږ بچی خو هسې د دې دنیا نه لاړو، مونږ وایو چې مونږ یې خو هغه اخري دیدن وکړو. خو مور او پلار یې د اخري دیدن لپاره ډېر زیات وترسېدل، ډېر زیات ړانده شول، خو لا تر اوسه پورې د دوی لار ورته نه دی میلاو شوی. دوستانو ډېر زیات زیاتۍ ورسره شوی دی، خو لا تر اوسه پورې دوی ته د زیاتي خلاف یا د زیاتي دغه والا چا نه دی ورکړی. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو هم خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ته نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي.